روان دي. نو په دې یو کال کې مونږ ته داسې نه ښکاري چې مرکز کې حکومت موجود دی او که صوبې کې حکومت موجود دی. هغه پارټۍ چا چې مخکې دا دعوه کړې وه چې موږ سره د هر مسلې حل شته، یو بل شانتې دوی یو دغه جوړ کړی و چې بی بس دغې کورسۍ ته د عمران خان رسېدل دي او د پاکستان مسایل حل کېدل به شروع شي. کال تیر شو، اوسو پورې په دې موږ نه پوهېږو چې کم طرف ته دا ملک روان دی. خارجه پالیسۍ په حوالې سره وګورئ نو ګورئ ټولې دنیا کې یوازې پاتې شوي. دا کشمیر کې چې څه وشو، نن زمونږ د غلطې خارجه پالیسۍ د وجې نه د هغې دغه نتیجه راوتل. نن ما کتل په اخبار کې چې نور څو کامیابیو ته نه میلاوېدله، نو اوس دا وزیران یې وایي چې یاره ډېر زبردست تقریر یې کړی دی. تقریر به ډېر خلک ډېر زبردست وکړي، خو ما ته ووایه چې د کشمیر د خلکو چې کومه وینه تویږي لګیا ده، په هغوی باندې چې کومې پابندۍ لګېدلې دي، هغوی سره چې کوم حالات تیر شو، آیا په دغې تقریر سره په هغې کې څه کمی راغی؟ د هغه ځي د مستقبل په فیصلې کې څه دغه ښکاري چې څه فیصله به وشي؟ نن خو دوی وایي چې یاره بیا یې موږ استقبال کوو، چې بیا د امریکې دورې نه راځي وایي استقبال به یې کوو. دا ما دغه وکتلو، دې نه مخکې چې کوم استقبال کړی و د هغې نتیجه خو دا کشمیر وتله چې پته چې دې ځل استقبال کوي نو درې ورته نتیجه راوځي. د ملک مسلې نه شو حل کولی، او د ایران او امریکې او د ایران او د سعودي عربیې په منځ کې وایي زه سوله راولمه. ته اول راشه او ته اول دلته کې خپل دې ملک کې دا پارلمان کې خپل وچلوه چې کوم ستا بنیادي ذمهواري ده. بیا سړی دې دغه وکړي چې یاره زه به د نورو ملکونو په منځ کې دغه کومه. بل رسچاوي وایي چې یو کس چې د خپل کور کې دننه فیصلې نشي کولی نو هغه به د نور ملک څه فیصلې وکړي او د نورې دنیا د ملکونو په منځ کې به څه دغه وکړي. لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. هر حلقه باندې د حلقو تنظیمونه جوړ شو، په حلقو کې ښه په طریقې باندې ښه په اصولو باندې چې څوک مشران راتلل د ټولې تنظیم یو موږ ته چونکې څلور کسان د کمیټې د ضلع چارسدې مشرانو موږ کتلې دا دي چې آیا دې پارټي چې ده دا په کومه طریقه باندې موږ مخکې بوتلی شو، په کومه طریقه چې دی څوک دې ته چې دی دې وخت کې پارټۍ ته د چا ضرورت دی، چا ته عهدې میلاو نه شوې، یا څوک په کمه عهده راغی او څوک په هی عهده راغی. خو موږ په دې یو څیز پوهېږو چې انشاءالله و انشاءالله دا قومي وطن پارټي ده. قومي وطن پارټي زموږ د ملي رهبر جناب داسې وخت دی چې زموږ د بلدیاتي الیکشن چې دی هغه هم قریب راځي. موږ به دا کم تنظیمونه چې د حلقو جوړ شوي دي په دغه لیول دا حلقې به ځي او دغه تنظیمونه دوی به نور لاندې کار کوي چې یونین کونسل اوس جوړې کړو، موږ ویلیج کونسل جوړې کړو، په ویلیج کونسل کوڅه په کوڅه کلي په کلي باندې کار وکړو چې موږ همدغې طریقې سره څنګه چې په 2013 کې موږ د ضلع چارو باندې د یوې حلقې به پاڅېدله او دا یو ښه طریقه وي زما په خیال. که موږ دې وخت الیکشن یا که موږ څه بل څه سیسټم اپنو کړو هغه موږ د پاتې نو دا دې نه ښه تجویز
دا د ټولو نه ښه تجویز دی چې په مشاورت سره یو کار وشي نو دا به په اتفاق سره وشي نو دا زموږ د ټولو یو پارټي ده او د ټولو یو مضبوطیا ده انشاءالله زموږ سینیر منسټر چې د سابقه سکندر حیات خان شیرپور صاحب ناست دی زه اوس هم دا وایم چې موږ ټول عمر د پارټۍ تاسو راځئ په دې خبر باندې ستاسو د ټولو راغلو ملګرو چې دی د زړه د اخلاصو شکریا ادا کوم ډېره مهرباني مننه د صوبایي الیکشن کمیشن سابقہ منسٹر سابقہ MP ارشد خان عمرزئی صاحب د قومی وطن پارٹی دلته کې سابقہ د ضلع عہدیدارانو موجودہ د چارسدی ڈسٹرکٹ تنظیم عہدیدارانو د مختلفو یونین کونسلونو راغلي د پارټۍ مشرانو عزتمندو السلام علیکم د ټولو کې اول ورزپې ځه ورزپې موبایل هم په دې دا دی نیولې دی دا ما موبایل ما نه کړای شي تاسو ته ده څه پیدا شو هل تر څه په نوم تسلیمه دا سلام ته نشي لګو څه کې ویډیو السلام علیکم سر جی څنګه بل وای خو څنګه الله دې څنګه سلامي کې ملو شو وشو دا زمون دي نو ویډیو دا زمون دي چې مال تصویر واسه او باسه اقبال مدله تصویر باسه دی ولا دا ونسو دی یار لمه تصویر باسه بیا د موبایل ورکا ان شاء الله او ورځي دا یو بار ور ویستل محمد وستا کې مونږ درځه نو موږ په درې ځله کې د موبایل کنه یار اجي ارسه بشو دا ویډیو څه درې کسان لګي څه چاته سنان چا ویډیو نه په پاتې کې د کنیکټ دا ورته د مړه څه دی نه مخه لکه خوښه لکه ايه بس چولي بيدنا يا